الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم عزتمند مسلمانان ورونو درود شریف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې وای اللهم صل علی سیدنا محمد و بارک وسلم. عزتمند مسلمانان ورونو زمنګ نه وړاندې ډېر بیانات وشو او په اخره کې دا بیان کول دا سوي چې سړی په منځ کې د قول اعوذ برب الناس رومبني صورت په ډومبي رکعت کې وای نو واقعي خبره ډېرې زیاتې وشو استاسو مهتا مشرانو خشته بیانات وکړل. عزتمندو نن چې موږ او تاسو په دې کومه اجتماع کې راجمع شوي یو د دې دوه خبرې دي. یو اولنۍ خبره دا ده چې په فرانس کې کومه واقعه مخې ته راغلې ده د هغې خلاف موږ راوتي یو. دویمه خبره دا دی چې پرون په پېښور کې په جامعه زبیریه کې کومه سانحه مخې ته راغلې ده د هغې خلاف موږ نن راوتېدلي یو. عزتمند مسلمانان ورونو منگ بھائی علی د خپل حکمران نه د دې مطالبه کولې چې تا ته موږ دا مشورې درکو داسې وکړه نه دا د هغې عوامو دا کردار نه دی کړی چې زه د هغه د عوامو د کردار خلاف خبره وکړم. دا د هغه د حکمران په حکم باندې شوي دي دا د فرانس د صدر په حکم باندې شوي دي د نبی علیه السلام خلاف سازشونه هغه جوړ شوي دي او بیا اویزان شوي دي. عزتمند مسلمانان من خپل حکمرانانو ته دا ویل غواړو چې په ورځ د قیامت به د نبی علیه السلام د وړاندې د دې خبرې جوابدهي چې هغه د فرانس صدر زما خلاف اقدام وکړه او ته راپاڅېدې تا صرف مذمتي خبره بیان کړله. عزتمندو دا خبرې یوازې د قرارداد د منظورولو نه دي دا خبرې یوازې د مذمت کولو نه دي. نن خو ستا د پارلیمنت د قرارداد نه د یو چولې پروش هغه کاغذ جوړ شوی دی د هغې حیثیت ستا په ملک کې نشته. ورنه راشه ستا د ملک په آئین په لار باندې راشه ستا د ملک د قانون په لار باندې راشه ستا د ملک قانون دا اعلان تا د کوي کم خلک چې د توهین رسالت مرتکب وي دې سره به ته هیڅ قسمه لیندین کول ته تا ته شریعت هم اجازت نه درکوي تا ته د ملک قانون هم اجازت نه درکوي. عزتمندو مسلمانانو ورونو تر کومې پورې به موږ دا چغې سورې وو خو یاد ساتئ عزتمند مسلمانانو ورونو دا خبره دی په کلم کلا غوږونو باندې واوري دایره د فرانس صدر دی دا خبره واوري چې د نیویارک هغه ټول کردار ستا د وړاندې دی د پېښور د عدالتي فیصلې کردار ستا د وړاندې دی د قاضي حاجي حسین ممتاز قادری کردار ستا د وړاندې دی. یاد ساته د علم الدین شهید رحمت الله علیه د هغه کردار ستا د وړاندې دی. کتابه ته زما په حکمرانی وخت د بزدلې هغه سوچ او فکر ستا دی خو یاد ساته الحمدلله د پاکستان عیور مسلمانان رونه هر قسمه قربانۍ ورکولو ته تیار دي او دا موږ ښودلی دی الحمدلله دا تاسو ته د ټولې دنیا ته واضح دي موږ هغوی ته پریکټیکلی ښودلی دی چې په کوم ځای زما عدالت فیصله نشي کولی هلته به عاشق د پیغمبر فیصله خامخا کړې وي. عزتمندو مسلمانانو ورونو یاد ساته د فرانس په ځمکه باندې به تا ته د خپل پیغمبر عاشق مخې ته راځي انشاءالله ستا نه به د خپل پیغمبر د توهین رسالت او د ناموس د تحفظ تپوس کوي انشاءالله العزیز. دا موږ سره عام وایو چې موږ د خپل پیغمبر ناموس په خپل سر ګټلو ته دا موږ ډېره ارزانه سودا منلې ده. عزتمندو مسلمانانو ورونو موږ بار بار دا چغې سورې نشو وهلی منگ لٹوس اقدامات اچتول پکار دی پا کمزے کی چی دا سی سانے ہم خطرازی دا سی دا پیغمبر علیہ السلام دا ناموس خلاف خبر رازی دا غی پیسر دی مسلمان رور پا آغازی پخپل کئی حیث قانون تا زمان ضرورت نشتا دے حیث دا قانونی ادارون زمان دا توقع ختم شولا چی دے با دا خپل پیغمبر ناموس اگٹی
براہ راست تا پورا من هغه خلکو ته لارې ورکړې دي، ته د هغه خلکو سپورټر یې، ستا د هغه خلکو په شا باندې لاس پروت دی، ته د هغه خلکو ته امن ورکول غواړې. هغه خلک کم خلک چې زما د پیغمبر د ناموس خلاف خبرې کوي هغوی ته تقویت ورکولو ته تیار یې. عزتمندو مسلمانانو ورونو یاد ساتئ دا پرونی چې کومه سانحه شوې ده ډېره زیاته د درد نه ډکه واقعه ده. عزتمندو من کم طرف ته لاړ شو، من ته په پاکستان کې د اوسېدو ځای وښایي، په کومه ځمکه به ما ته امن ملاویږي، په کومه ځمکه به زما عالم ته امن ملاویږي، په کوم ځای کې به زما طالب ته امن ملاویږي. نن زه په روډ باندې محفوظ نه، نن زه په چوک کې محفوظ نه، نن زه په جومات کې محفوظ نه، نن زه په مدرسه کې محفوظ نه، نن زه په یو ادارې په یو حالت کې ما د حفاظت نه راځي. عزتمندو مسلمانانو ورونو آخر موږ ته وښایي چې د پیغمبر د ناموس دپاره کومو خلکو اوازونه اوچت کړي دي. عزتمندو مسلمانانو ورونو نن په پاکستان کې د عالم وینه ولې ارزانه شوه؟ ولې زما د هغه طالبانو چې کم لا نابالغ طالبان دي د هغوی وینې ولې ارزانه شوې؟ زه کم ځای ته لاړ شم په کم در باندې وجاړم. ما خو قوم ته خپل وضاحت کړی دی، ما قوم ملت تم خپل وضاحت یو ځل نه په څو واره باندې کړی دی، خو لیکن نن زه بیا ولې شهید کېږم په بې دردۍ سره؟ اگر چې دا زما مشن دی الحمدلله په دې مونږ ته فخر دی او نه په دې شهادتونو دوی مونږ یېرولی شي. په ذات د خدای قسم دا مونږ ته چې څونه حوصلې راکوي یاد ساتئ دا حوصلې مونږ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړي دي چې په یو عزواتو کې به اتیا او سل او زر صحابه کرامو سل شهدا به ورکړي شو، خو لیکن یاد ساتئ د رسول الله مبارک هغه حوصله به هغې سره اوچتې ده، د صحابه کرامو حوصلې به بلندې دي. په ذات د خدای قسم په دې شهادتونو باندې زمونږ حوصلې د غرونو نه زیاتې مضبوطېږي الحمدلله. عزتمندو مسلمانانو ورونو یاد ساتئ نن زه د دې اجتماع په وساطت سره د KPK IG ته وایم چې یا پرې غیرته ستا دا بیان دا نن ستا په دې خولې باندې په کوم انداز راغی چې ته چې دا ټوټه پوټه او دا د وړې وړې مسایل به راځي. نن ستا بچې تا ته ستا په دروازه من نه دی دردن نشوي، نن ستا بچې تس نس نه دی پرېوتی، نن زما بچې شهید شوی ځکه دا خبرې کوي. نن ستا بچې په غلاله کالجونو یونیورسټو کې پروت دی، نن زما بچې دغه آئی جی به میډیا ته راځي او کلم کلا به د کل هم امت مسلمانه معافي غواړي. په ذات د خدای قسم زمونږ په وجودونو کې نن وینې سوځي د ډېر غصې او د غم او د درد نه. نن د بې غیرته بچیا په داسې انداز په داسې حالت کې ته دا بیان ورکې چې زه په زرګاو مدارسو ته سیکورټي نشم ورکولی. تا نه سیکورټي کوتکه غوښته چا ده؟ تا په کوم ځای کې ما ته تحفظ راکړی؟ تا نه مطالبه د سیکورټي چا کړې ده؟ تا په یو حالت کې ما ته سیکورټي نه ده راکړې. ستا خو چې وړه خبره منځته راشي نه بیا دا ټوله دنیا د آرمي نه ډکوي. تاسو له شرم پکار دی ای د امن علم برداران چغو وخونکو خلکو چې تاسو وایي چې ما پاکستان ته امن ورکړه. هغه د امن علم بردارانو ته نن وایم چې نن چوکیدار خپله چوکیداري پرېښودې ده، هغه نن لګیا دی د پیسو په راغونډولو کې خپل کوششونه صرف کوي. نن ځکه زه شهید کېږم. عزتمندو مسلمانانو ورونو یاد ساتئ په ورځ د قیامت به د رسول الله مخې ته ودرېږئ، په ورځ د قیامت به د رب العزال په دربار کې ولاړ د موجوده حکمران د کل هم حکمران د مرګ د واکدارانو په سر باندې زما د سواد د باجوړ د ډمډولو د بچو وینه قرض پاتې ده. تا باندې زما د وزیرستان د مساجد او د مدارسو او د عام مسلمانانو وینه قرض ده. تا نه به زه د دې وینې تپوس کوم که په دنیا نه په آخرت کې په ذات د خدای موږ تاسو ماپیک کولو ته تیار نه یو. ستا په غاړه کې د شیخ سمیع الحق وینه په غاړه لا قرضدار ته زما یاد ساته د ډاکټر
عادل خان صاحب ستا وینه زما د هغه وینه ستا په غاړه باندې قرض دی. یاد ساته د مفتی شامزی وینه په تا قرض دی، د شیخ حسن جان وینه په تا قرض دی. یاد ساته عزتمند مسلمانانو ورونو، په دې حکمرانانو زمونږ په زرګونو علماو وینې قرض دي. د دې وینې تپوس به په ورځ د قیامت کوو. په ورځ د قیامت به زه د الله په دربار کې د وینې یو اداره دا د په سر باندې پرته وي. تا زما په وینو کې لاس ککړ کړی دی، تا زما بچي قطره قطره کړی دی. قسم په ذات د خدای درد خو هغه چاته محسوسیږي چې د چا بچي هغه ته په بستر باندې لت پت پروت وي. ته ما په درد چېرته پوهېږې؟ ته زما د درد نه چېرته واقف یې چې ما د خپل بچي غوښه د جومات او د مدرسې د دیوال نه راپرې کړله؟ ما د خپل بچي وینه د جومات د فرش نه راوینځله؟ ای هی بې غیرت او بې حسه حکمرانه، ته د دې قوم مجرم او ورونو تاسو ته مهم، تاسو نه هم زمونږ ګیلې دي، تاسو ته نن د زړه درد وایم. په ورځ د قیامت به د الله په دربار کې ولاړ یو که به نه یو ولاړ؟ تاسو نه به الله یو تپوس کوي. تاسو نه به رب کائنات یو تپوس کوي چې تا زما د پیغمبر وارث په کم انداز په مقبره کې دفن کړی دی؟ د دې جواب به قوم ورکوي، ځکه دغه خلکو ته واک دی قوم ورکړی دی. په ورځ د قیامت به د الله په دربار کې د سمیع الحق هغه سری سری وجود تاسو نه مطالبه کوي چې دا زما دغه پیغمبر د احادیثو په منصب نه شیخ چې نن سول او هغه تڼې وڼې تا ماته نن رالیږلی دی. تا د مدرسې د مشکات مبارک هغه د ګل په شان نوجوانان چې هغوی ډېر لوی امیدونه ځان سره تړلي وو، هغه د نن د ټوکړو په شکل کې ماته راولېږل. نن هغه بچي چې د هغې د الف د وړوکوالي نه الف با تا سا په ژبه باندې تر د مرګ د قبر د ترو پورې صرف قال الله او قال رسول بیان کړی. عزتمندو ما ته د خپل جرم وښیي، ما ته د خپله ګناه وښیي چې په دې قوم او په ملت کې زما ګناه څه ده. د پاکستان د جوړېدو نه راواله تر اوس دمه پورې به زه قتلېږم، اوسه پورې به زه شهید کېږم، اوسه پورې به زما میندې جړېږي. عزتمندو ما ته د قوم او د ملک ادارې خپله ګناه په ګوته باندې کړي چې زه د هغه ګناه نه توبه وباسم. ګناه مې دا ده چې د ګیرې تحفظ غواړم، ګناه مې دا ده چې د پټکي تحفظ غواړم، ګناه مې دا ده چې ته خلک سیکولر جوړه او زه مذهبي جوړوم. زما ګناه نن دا ده چې زه د قوم بچي د قرآن یم. زما خو هېڅ ګناه نوره ما ته په نظر باندې نه راځي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، یاد ساتئ د دې موجوده سلیکټډ او د بې غیرته حکمران د دې پارلیمنټ په دیوار دننه یو کوټه هغه د دې نه هفته وړاندې بیان ورکړی چې د هغه نوم شیخ رشید بې غیرته دی. هغه بې غیرته هغه دې په تفشیش کې شامل حال شي. موږ دا ټول ملګري مطالبه کوو. هغه ویلې چې دهشتګردي کېدو والا ده په پېښور کې مو په کوټه کې د کوټې د دماکې سیموار شیخ رشید دی. د سیمې د دې دپاره د امن علمبردار بللی کېږي، لیکن نن دې زما په حق کې داسې نازیبه او داسې کمزورې بیان چې دا خو یو جټ زمیدار هم نه کوي. ته راځي او په میډیا باندې دا خبره کوي چې دا چوټی موټی واقعات تو ہوتے ہیں. دا وړه خبره ده. عزتمندو په دې ډیجي باندې لعنت په زر والی نه دی بیل پکار. دی به میډیا ته راځي، ورنه موږ خپلو مشرانو دا مطالبه کوو چې موږ ته د تحریک او یاد ساته د دې لارې سیدې کې موږ چرم دی په کې بیکې کې برداشت کولو ته تیار نه یو چې ما ته امن نه راکوي. داسې ډیجي زه په هغه باندې لوکاڼې توکاڼې نه توکلو ته تیار نه یم. داسې بېکاره سړی موږ ته نه دی پکار چې هغه د سره خپله ګېډه ډکوي او راځي د زما په حق کې د نازیبه الفاظ استعمالوي. عزتمندو مسلمانانو ورونو، د دې ټول منزل مقصود دقه دی. په دې خلکو زموږ د چا وینه ده؟ د علم الدین شهید وینه د دوی په سر زموږ قرض ده. د حسین احمد قادری
ممتاز قادری صاحب وینه زمونږ په دې باندې قرض ده دا قرض به تیلو که به نالو هلکه دا قرض به مونږ په دنیا کې هم د دوی نالو او په آخرت کې به هم تیلو په دنیا کې به را روان طریقې سره په داسې ضلالت د دې مرګ نه رخصتو چې بیا دوی له په دې ځمکه باندې اوسېدو هېڅ حق پاتې نه شي وما علینا الا البلاغ.